أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. مخی آیاتونو مبارکو کی اللہ جل شانہ د جنگ تبوک تفصیلا حالات ذکر کول چې په دغه حالاتو کې یو دا هم و چې نبی علیہ السلام کله جنگ تبوک د فارتلو نو یهودو منافقانو دغه ځکه د جمعات په ځای باندې د جمعات په نوم باندې یو آبادی جوړ کړه، یو ځای جوړ کو چې نوم یې ورله د جمعات ورکو. نبی علیہ السلام ته په دغه جمعات کې د منځ ادا کولو دعوت ورکو. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې کله زه واپس راشم بیا به پکې منځ کوم. چې کله نبی علیہ السلام واپس نږدې ورسېد نو الله جل شانه آیتونه مبارکه نازل کړیو چې دا مسجد ضرار دی، دې کې ته چې دې منځ دپاره مو ودرېږه، د دې په ځای باندې ته هغه ځای تا دپاره بهتر دی چې ته ودرېږې چې د کمې آبادۍ بنیاد د ابتدا نه چې دی په تقوا باندې کېښودی شوی دی، او هغه تقوا چې ده هغه دغه ځای نه یا مسجد قبا او یا مسجد نبوي چې دی مراد دی. او دوی چې دا کومه آبادي جوړه کړه نو دا به همیشه د دې د آبادي چې ده دا به د دې په زړونو کې حسرت او افسوس کوونکي تر دې پورې چې مرګ ورته راشي. اوس دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د یو وعدې ذکر کوي او ابتداءً د جنگ بیعت هم دی. شان نزول باره کې راځي چې دا آیت مبارکه سورت نو ټول چې د مدنی دی، دا آیت مبارکه پکې مکی صورت تی، او دا آیت مبارکه د بیعت عقبه په باره کې نازل شوی. کوم ته چې بیعت عقبه ویل کېږي د نبی علیہ السلام د نبوت په 11 کال باندې د مدینه منورې څه کسان رال. نبی علیہ السلام به د حج په موقع باندې داسې ووتو او کسانو له بیچاره دعوت ورکاو دینی اسلام طرف ته بیره بلل د بار زینو نو خلق راتل مدینه منورې نه د شام نه د یمن نه دي طرفونو نه خلق حج لراتل. نبی علیہ السلام با دې ته لارو ته ووتو دی له دعوت ورکاو د الله جل شانو وحدانیت طرف ته بیره بلل. نو په دغه موقع باندې شپږ کسان د مدینه انصار دارالو د مینا کې چې دی یو عقبه چې دی یو غر ته یا یو ډیرې ته ویل کېږي. اوس خو اوار شوي دی څه خو دومره دی یو ډیرې شانوه دا غاټي شانوه د غر په منځ کې. دې کې نبی علیہ السلام د شپږو صحابه کرام انصارو سره چې دی ملاقات وکړو او هغوی ایمان راوړو. دوی لاړ هلته چې دی کور کور ته چې دی پیغام ورساو. د نبی علیہ السلام د روم چرچه چې د مدینې منورې کې شروع شوله. آینده کال چې کله بیا د حج موسم راغی نو بیا 12 کسان چې بیا تفاره رال. 15 کسان پکې زاړه کسانو، 6 کسان یو پاتې شوی، 15 کسانو سره دغه راغلیو او 9 کسان د ځان سره نور نه وی راوستیو. نو 1200 کسانو سره دغه بیعت چې په دین اسلام باندې وشو. بیا د هجرت په د نبوت په 14 کال باندې چې د دې وروسته بیا نبی علیہ السلام مدینه منورې ته چې هجرت کړی دی په دغه کال باندې او یا کسه چې دی رال د بیعت دپاره. نو په دې کې 2 چې دي زنانه وي او نور چې دی دا نارینه وو. نو دغه بیعت ورسره وشو. په دې کې مختلف چې دی صحابه کرامو نو دوی د نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چې موږ له یو امیر چې دی هغه مقرر کا.
زمونږ دپاره یو امیر مقرر که چې هغه موږ ته د دین اسلام چې دی هغه راښیي او بل دا چې د امارت لاندې موږ چې د دعوت او د هدایت چې د کار کوو هلته کې دعوت خلکو له ورکوو امیر چې دی د هغه د اطاعت ضروري دی نو نبی علیہ السلام چې دی دې سره یو کس پکې امیر مقرر کو دی بیا لاړ هلته کې چې د مدینې منورې کور ته خلکو ته چې د دین اسلام آواز چې د خلکو غوږونو ته ورساو دې نه وروستو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه دا هم پکې دی دا نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې مونږ ته داسې چې دی هغه یو کس مقرر کا چې مونږ له د دین اسلام چې کوم احکامات دي دا راته بیانوي نبی علیہ السلام ته عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا چې دی دا ورسره مقرر کو دای د دې امیر مقرر کو دای چې ورسره اولیګو نو دې صحابه کرامو نبی علیہ السلام سره بیعت په دې باندې وکړو چې ته مدینه منورې ته راشه موږ ستا سره بیعت کوو ستا سره بیعت کوو چې تا ته به هیڅ قسمه نقصان نه میلاویږي اول نقصان به کو میلاویږي اول به موږ ته میلاویږي وروسته به تا ته میلاویږي نو دوی د نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو دغه صحابه کرامو نو چې کله ورسره بیعت وکړو نو دوی ورته وفرمایل د الله رسوله دا زمونږ په منځ کې یو بیعت دی یو بیه ده ته خپل شرایط چې دی هغه بیان کړه څه شرایط دي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل د الله د طرف نه شرایط دی چې تاسو د الله عبادت کوئ الله یو ومنئ او د الله عبادت کوئ کوم احکامات دي د هغې خیال ساتئ نو دې صحابه کرامو ورته وفرمایل د الله رسول د دې په بدله کې به موږ له الله سره کېږي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل الله به تاسو له جنت درکړي دې په بدله کې نو دغه صحابه کرامو د الله رسول په دې بیه باندې چې راضي وو په دې باندې خوشاله وو او بیا پکې الله جل شانو آیات مبارکه نازل کو نو چې کله الله جل شانو آیات مبارکه نازل کو نو په دې کې درې صحابه کرام رال براء ابن معرور ابو الحیثم او اسعد رضی الله تعالی عنہ دا درې صحابه کرام رال او نبی علیہ السلام سره دا ابتدایي چې مفسرین ذکر کوي چې هغه د جهاد باندې بیعت یا چې هغه اولنې حکم چې دغه صحابه کرامو د نبی علیہ السلام په لاس باندې بیعت وکړو چې د الله رسوله مونږ به ستا حفاظت کوو ستا به خیال ساتو اگر که دا ټوله دنیا مخالف شي مونږ به د دې سره جنګیږو یو روایت کې راځي مشرق او مغرب یو شي ستا خلاف ودرېږي مونږ به ورسره مقابله کوو جنګ به کوو تیښتو به نه او یا یې وفرمیل کو تور او سپین دغه مفسرین دغه طرف ته اشاره کوي کو تور او سپین را یوځای شي او ستا خلاف جنگ کوي او ودرېږي مونږ به ستا سره ولاړې تیښته ورو مونږ چې ستا مقابله ستا حفاظت به کوو نو الله جل شانه آیات مبارکه نازل کو چې دی د الله سره یو بیه وکړله یو تجارت یې وکړو یو سودا یې وکړله او الله جل شانه ورته د دې زیری ورکوي ګورې چې په دې خپله سودا باندې تاسو خوشحاله اوسیږئ لکه دنیا کې یو سړی تجارت کوي د پاره د دې چې ماته څه ګټه میلاو شي ماته څه پیدا او نفع میلاو شي او کله به دغه کس ته په دې تجارت کې څه پیدا او ګټه میلاو شي نفع ورته راشي نو دا پې خوشحاله شي بیا دا پې خوشحاله بیا نو الله جل شانه هم دقه ذکر کوي چې تاسو دا کومه بیه کړې ده دا کومه بیه او شرام کړې ده دې باندې تاسو چې دې خوشحاله شئ دې باندې تاسو خوشحاله شئ دا ستاسو بیه چې دا بهترینه بیه ده نو الله جل شانه فرمایي ان الله اشترى ان الله بشک الله تعالی اشترى اخستی من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم نفسونه دي ای حضور انفسهم حاضر نفسونه چې د دې سدي یعنی د بدن ټول اجزا حاضر نفس چې څه اجزا دي دا ټول اجزا الله اخستی دي و اموالهم او مالونه دي ای ال الجهاد د فار د جهاد مال جان ته الله اخسته دي بدله صدا بان لهم الجنه بشک د دې فار جنت ته د جنت سودا ورسه شوی دا جنت په بدله کې الله جل شانو د دې نفسونه اخستی دي او په بدله کې ورله الله جنت چې ورکړي جنت ورله مقرر کړی دي نو الله جل شانو فرمایل
د مؤمنانو نه نفسونه او مالونه الله وایي ما اخیستی دي. نفس دا د الله امانت دی او بیا د دې په بدله کې جنت په بدله کې ته اخیستی دي. نو نفس چې دی دا د الله دی. د انسان نفس چې دی دا د انسان خپل اختیار کې نه دی. که د سترګې دي دا د خپلې نه دي. ګنې که د خپلې سترګې چې الله دې دا نظر واخلي دی د نظر ځان له راوړي که نه. دا غوږونه د خپل نه دي. که دا غوږونو ته الله غوږونه به یي که الله ته اورېدل والي دی دې بیا په ډاکټرانو ګرځي که نه ځان له دې بیا چې د غوږونو کې اواز پیدا کړي چې اواز واوري. دا ژبه د الله ده. دا د انسان خپل نه ده. دا د الله امانت دی. که دا ته الله واخلي دا کم صفت د خبرو پکې دی دا ته الله والي نو د انسان ژبه خو خبرې نشي کولی. یعنی که صفت پکې نشته نو د ځناورو ژبې خو د انسان د ژبې نه ډېرې غټې ژبې خبرې نشي کولی او د انسان وړه ژبه د الله خبرې پې کوي. دا پکې الله صفت پیدا کړی دی او په قیامت کې به الله د دې ژبې نه دا صفت سټیم دپاره والي نو ژبه به خبرې به نه کوي. د بدن نور اجزا چې دي هغه به خبرې کوي. ګوتې به خبرې کوي، لاس به خبرې کوي، پتون به خبرې کوي، دا به خبرې کوي. اوس الله به دا صفت په دې کې پیدا کړي. دا د الله دی. او الله جل شانو قرآن کې بل ځای فرمایي چاته چې الله د هدایت او د حکمت او د فوی اراده وفرمایي نو د سینه چې د هغه دین اسلام د فرکولاو کې وپرانیزي دین اسلام باندې د مطمئن شي. او چاته چې الله جل شانو اراده وفرمایي چا د پاره چې الله جل شانو اراده وفرمایي د گمراه کو چې د گمراه د خپل اعمالو په وجه باندې نو الله جل شانو فرمایي زول د سینه تنگ کما لنډ تنگ کما ضيقا كانما حرجا من السماء. الله جل فرمایي داسې ولدا سینه داسې تنگ کم لکه دې چې بغیر د اندر پاین اسمان ته خيږي نو اسمان ته سو ختلی شي. الله وی داسې ورته دین اسلام ته راتلل چې ګران شي. دین اسلام کې ورته اوسېدل داسې ګران شي او د دین اسلام نه وتل چې دا ورته آسان شي بیا. نو دا نفسونه دا الله جل شانه فرمایي دا ما اخستی دي د انسان نه. دې کې د انسان خپل څه اختیار نشته دی. دا به انسان د خپل مزاج مطابق چې نه استعمالوي. چې اوس کم خلک چې دی یا خاص کر کے زنانه چې आवाज لګي میرا جسم میری مرضی دا خبره چې دا غلطه ده. بدن ستانه دی او مرزیم پاکستان نشته. ګوري بدن هم الله درکړي د الله امانت دی. مرزیم پکې د الله چلیږي. دا به د الله د حکم مطابق استعمالي. او بیا داسې आवाज چې خلک کوي چې میرا جسم میری مرضی او دا په امریکا او برتانیا او انډیا کې نه کوي. که په امریکا او برتانیا کې خدای نه ګیله نشته دی چې دغه خو غیر مسلمه دي. دا خو د دې سره د دین سره څه تعلق نشته دی. دا غوی د پاره خو دنیا بس د قهر سي دي. دا غوی د پاره خو صرف دنیا د آخرت ورل نشته. خو چې کم ملک د اسلام په نوم آزاد شوه دی دغه ملک اولنې आवाज داو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. او به په دغه ملک په دارالحکومت کې چې هغه د دې ملک چې دی هغه ټول چې دی هغه سرمایه ده دغه یو محور دی. په دغه کې زنانه را پسې داسې आवाज لګي او حکومت چې دی هغه تماشبین جوړ شوی هغه د پروت دی. منع کولو چې دی هغه سوچ هم نه کوي. آیا د دې आवाज د پاره صرف د مولیانو کار دی؟ دا اسلام صرف د مولیانو دی؟ دا پاکستان صرف د مولیان به دا आवाज کوي؟ ولی مسلمان چرته لاړې؟ د مسلمانی څه شولا؟ د مسلمان ایمان څه شو؟ د مسلمان غیرت څه شو؟ او بیا میرا جسم میری مرضی دا خو وړه خبره ده. کله چیلنج ورکي. حکومت بھی سن لے، علماء بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے. او د دین رستو بیا سوئی د دین رستو وئی رسول بھی سن لے، خدا بھی سن لے.
الله جل شانه جواب ورکولی شي ورکړي دي ډېرو لا چې قوم عاد قوم ثمود وې من اشد قوه زمنګ نه قوت د چا سیوا دی الله جل شانه فرمایلو ورګه چې زه درته قوت او خیمه په هوا باندې او ان شاء الله داخله چې کوم ناره لګي داخله به داسې په ذلت سره چې د دنیا نه لاړ شي چې دنیا ته به عبرت د نشان ان شاء الله چې وګرځي الله خو اول به د مسلمانانو دا ایمان ګوري چې ستا ایمان څومره دی د هر مسلمان د خپل وس مطابق چې دی هغه ذمہوار دی چې د دې کې څومره چې دی هغه جذبه ده کم از کم د خپل ایمان د هغه خپل کمزوري ایمان مطابق د دې خلاف خو ناره لګولی شي کنه حکومت ته خو یو مطالبه کولی شي چې د دې مخنیوي ولې ته نه کې دا ستا ذمہواري نه ده ستا سره فوج د څه دپاره دی ستا سره پولیس د څه دپاره دي ستا سره ادارې د څه دپاره دي دا چې ته دغه څو چند زنانه نشي کنټرول کولی دا کتاب باندې د بار ملک نه حمله وشي بیا به څه کې بیا به چاته اواز کې بیا به د څه انتظار کې او څه ته به صبر کې دا به صرف تماشې دپاره د پوج او پولیس جوړ شوي دي څه چې ته د زنانه و چې د هغه مخنیوی نشي کولی په اسلامي جمهوریه پاکستان کې داسې اواز لګي او د هغه مخنیوی نه کېږي او بیا چې دی اوازونه چې دی دا ډېرې اوچتې کوي چې مدینه ریاست مدینه به جوړو ما او ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې خو کار نه کېږي دغلته ایاک نعبد و ایاک نستعین څه شو د الله عبادت کې د الله مخالفت کېږي هغه مخنیوی نه کېږي دا به کله کېږي دا به څوک کوي الله جل شانه کمزور نه دی الله جل شانه قوت والا ذات دی طاقت والا ذات دی خو د مسلمانانو ایمانونو ګوري تلی داسې په تله کې خلک سیستلی د پاکستانی مسلمانانو ایمانونو تلی ستا ایمان څومره دی په دغه ټایم کې دې پته لګي بیا دعوې خو ډېرې اوچتې هر سړی کوي د ولایت دعوې خو هر سړی کوي چې زه د الله ولی یم په دغه ټایم کې بیا د ایمان پته ولګي نو دا حرکت الله جل فرمایي دا ستانه دي ګوري او کته داوي چې میرا جسم میری مرضی لګ خپل مرضی خو پکې وک کنه دا کم اجزا چې درکړي دي دا الله درکړي دي او چې د کله نه انسان پیدا کړي دي نو دا یو اصول پیدا کړي پاغه اصول باندې چلیږي د سترګې خپل کار دی د غوږ خپل کار دی د پوز خپل کار دی د خلی خپل کار دی اوس دا اصول الله جل شانو د انسان د فارو ذکرې دي کته وی چې میرا جسم میری مرضی نو او آیا چې دا الله دا کم اصول و ذکرې دي د دې خلاف زکوما د دې خلاف زکوم به به پته ولګي ته په خلی باندې خوراک کې او دا د سماتی په ځای او د سماته کې دا الله اصول مقرر کړی دي زنه دغه ټیم کې به پته ول دا خوراک په دې بل ځای باندې په خلی باندې خوراک وباسه بیا به به پته ولګي الله په سترګو کې طاقت د کتو پیدا کړی دی ته وایې زه په دې سترګو اورېدل کوم په دې غوږونو باندې لیدل کوم به به پته ولګي ستا جسم او ستا مرضي بشي بیا او کنه دا نه چې داسې نشم کولی په سترګو به کتل کوم په غوږونو به اورېدل کوم په ژبه به خبرې کوم په لاسو به سیز رانیسم په خپو به تلل کوم دا د الله اصول دی او د الله د حکم مطابق به چلیږي او که نه چلیږي نو الله جل شانو ډېرو له د لاس او خپې راتاو کړي دي الله جل شانو ډېرو له د سټونه رامات کړي دي او څوک ته تپوس هم نشي کولی قوم عاد قوم ثمود هوا ته وخوځه سټونه یې ولمات کړه داسې چړق به وکړو دا سټونه به ولمات کړه ځمکې ته به یې رویشتل لکه د هلیکاپټرو په یو بل څه په هوا کې وجنګول او ځمکې ته یې رویشتل بیا په ځمکه مرداران لوی لوی تنې پرتې وي چا یې تپوس کړو د الله جل شانو چا مقابله وکړله نو دا خلک به الله جل شانو هلاک کی د مخ د ځمکې نه به ورک کی خو د مسلمان ایمان به په اوتلی چې مسلمان ستا ایمان څومره دی ستا ایمان دغه دی چې صرف په علماء پورې چغې وباسه د علماء تذلیل وکا په علماء پورې خبرې وکا ستا کار صرف دغه پورې دی د ښځو جواب نشي کولی په علماء پورې نښتی ستا خوله چې پرانیزي د علماء خلاف پرانیزي د مونځ چې دی د مونځ او دس نه به خبر نه د مونځ او دس طریقه به درته نه یاده
د مونږ او دسته پرایزونه به خبر نه مونږ سورته فاتحه دوی قنوت بدر نه درځي او لګیا به په علماو پسې بلګیای او بیا لا تیرو بیردا وې د مدارسو نصاب چې دا به منګه جوړو تعالی مونږ نه درځي تا مونږ په صحیح طریقې سره نه دی نو تبه د بخاری او مسلم او ترمذی نه خبر شي دا وړي د اسانه خبرې دي څه دا اسانه خبرې نه دي دا باندې دی باندې علماو چې دی خپل ځانونه قربان کړي دي دای په ډېر مهنت او مشقت سره دا کتابونه لیکلي دي دا موت چې دی خلک دا تی په غوږ کې دي دا چې کله دغه علماو چې دا کوم کتابونه لیکلي دي د امام بخاری رحم الله حالات ته وګوره چې دا کتاب په کوم سختو کې لیکلی دی د څومره سختو نه دی تیر شوی دی دا چې دا دومره علما فرمایي چې بعد کتاب الله تعالی چې رستو د الله د کتاب نه د الله د کتاب د قرآن نه رستو صحیح کتاب چې دی دا صحیح البخاری دی دا د الله د کتاب نو صحیح کتاب چې دی صحیح بخاری دی دا کتاب ته چې دا دومره منصب ملاو شوی ته خو د امام بخاری حالات وګوره چې دغه لوی سړی چې څومره محنت د دین دپاره کړی دغه سړی اخره کې په خپل ژوند ستومانه کېږي الله د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی یم الله د دې معاشرې نه ډېر تنګ شوی یم حالانکې د مرګ سوال کول دا حرام دي سړی به د مرګ سوال نه کوي خو کو په دې باندې یو سړی سوال کوي الله دینداری می کړی دا اوس معاشره داسې ده چې ممکن ده الله سره غلطی را نه وشي الله سره د ګناه مرتکب شم الله آخرت ته می نقصان ملاو نشي الله کو دې ټیم کې ته زمان راضي او په دې مرګ ته زمان راضي نو الله ماوالي دا سوال کولی شي نو امام بخاری رحم الله دغه سوال بیا کړی الله دې معاشرې نه ډېر زیات تنګ شو ما الله جون چې دې هغه لنډ تنګ شو الله خلق مې نه پریدي په دنیا کې په معاشره کې یو کلی نزا بل کلی تا د بل کلی نزا بل کتا امام بخاری بل ځنه خوند دغه معاشري سړیو د خپل کلی نه ویشړو د څه دپاره د دین اسلام دپاره او بیا به یو کس راپاځي میرا جسم میری مرضی نو الله جل شانه فرمایي چې نه ستا جسم او ستا مرضی نه ده دا د نه ما اخیستې دي سودا شوې ده لکه یو کس دو کسانو په منځ کې یو سودا وشي یو څیز پې خرڅ کړي هغه دې پیسې والي او دغه کس بیا دغه خپل ځای له دغه څیز له راځي ابل دوی هلکه په قلار کښېنه دې باندې زما ستا سودا ما د نه اخیستې دی دا څیز دې کې ستا اختیار ختم شوی دی ستا اوس زما سره راسره دی دې کې ستا اختیار نشته دې کې زما اختیار دی نو د جسم دغه سټام شوی دی د الله سره چې الله جسم مې درله درکړی دی او دې کې به مرضي ستا چلېږي ماله د جنت را کړی دی او کو دغه نه ته بیا مې چې نه زه به خامخا داسې کوم نو بیا چې کله داسې دنیا کې معاشره کې داسې نو بیا بل کس راپسې مجبورن چې د سزا ورکوي نو یا یې وژني او یا چې د سزا ورکوي نو الله بیا مې جهنم ګوره تیار کړی دی که دا بل عمل کوي نو ګوره بیا جهنم دی نو الله جل شانه فرمایي چې ما اخیستې دي دینه نفسونه او مالونه دي بأن بشکه لهم الجنه د دې لپاره جنت دی یقاتلون دی جنگ کوي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې په لاره د الله کې دوی جهاد کوي فیقتلون پس دی قتل کوي خلکو لره ویقتلون او دیم قتل کیږي دی خلق قتل چې کوم د الله د دین خلاف دي او په دغه لار کې دیلم چې د شهادت راځي دیم شهیدان کیږي خو ګوره وعده د الله په الله تعالی باندې حق رښتونی فی التورات والانجیل فتورات کې والانجیل په انجیل کې او قرآن او په قرآن کې دا د الله جل شانو وعده دي چې څوک د الله حکمونه پوره کوي الله ورله جنت تیار کړی دی بیا او بیا الله جل فرمایي ومن اوفا او څوک د ډیر زیات پوره کوونکې یا ومن اوفا او څوک د ډیر زیات هغه وفادار د بعهدهم د وعده خپلې من الله د الله نه علاوه څوک داسې چې د خپل وعده پوره والی کولی شي الله د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي الله د جل شانه خپل وعده پوره والی کوي نو فاستبشروا اوس کوم مؤمنان چې دغه سودا کړې ده دا کم تجارت چې کړي الله جل دغه چې خوشخبری ور کوي بشارت ور کوي فاستبشروا خوشاله شي بشارت حاصل کوي ببيعكم الذي فبيع خپل الذي غباني بايعتم چې تاسو بیع کړی به د الله سره
تاسو د الله سره کوم بیع کړي اے مؤمنانو په دغه خپل سودا باندې خوشاله شي ګوري وذالک او دا هو الفوز العظیم هم دا د کامیابی لویا الله جل جلاله فرمایي دغه لویا کامیابی ده او د دنیا دا چې د هیڅ کامیابی نه ده ان الله اشترى بشک الله تعالی خستی من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم نفسنا ددی و اموالهم او مالون ددی بان بشک لهم الجنه ددی د فار جنت ته یقاتلون دی جنگ فی سبیل الله فلارد الله تعالی کی فیقتلون پس دی قتل کی خلق یقتلون دی قتل کیږي وعدا وعد د الله تعالی علی فغبن حق رشتنی فی التوراۃ والانجیل والقران فتورات انجیل او قران کی ومن اوفى سوق دې ډیر زیات پورو کوونکې پورو والد بیا دیم د وادي خپل یا پورو کوونکې د وادي خپل من الله د الله نه فاستبشروا پس تاسو خوشاله شي ببيعكم الذي فبايع خپل هغه باندې بایعتم چې تاسو بیا کړی به هغه لرا وذلك او دا هو الفوز العظیم هم دا کامیابی لویا جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. مخی آیاتونو مبارکو کی اللہ جل شانہ د جنگ تبوک تفصیلا حالات ذکر کول چې په دغه حالاتو کې یو دا هم و چې نبی علیہ السلام کله جنگ تبوک د فارتلو نو یهودو منافقانو دغه ځکه د جمعات په ځای باندې د جمعات په نوم باندې یو آبادی جوړ کړه یو ځای جوړ کو چې نو مې ورله د جمعات ورکو نبی علیہ السلام ته په دغه جمعات کې د منځ ادا کولو دعوت ورکو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې کله زه واپس راشم بیا به پکې منځ کوم چې کله نبی علیہ السلام واپس نږدې ورسېد نو الله جل شانه آیتونه مبارکه نازل کړیو چې دا مسجد ضرار دی دې کې ته چې د منځ د فارم مو ودرېږه
د دې په ځای باندې ته هغه ځای تا دپاره بهتر دی چې ته ودرېږې چې د کمې آبادۍ بنیاد د ابتدا نه چې دی په تقوا باندې کېښودی شوی دی او هغه تقوا چې ده هغه دغه ځای نه یا مسجد قبا او یا